چې زه د رمضان المبارک ته ځان برابر کوم د هغې سره د عادي شم عادت دې شم په هغې کې د عبادت کوم ډېر ډېر نوافل دې کوم تلاوتونه کوم او د هغې چې کومې روجې دي هغې ته ځان برابر کوم نو فرمایي هغه فرمایي چې د شعبان المعظم کومه میاشت ده شعبان المعظم چې کومه میاشت ده په دې میاشت کې عبادت ډېر ډېر کوئ روجې ډېرې نیسئ او په دې میاشت کې نوافل ډېر کوئ چې په دې کې تاسو عادي شئ نو رمضان المبارک میاشت کې به تاسو برابر یئ دا یو داسې میاشت ده او بل دا زموږ نن سبا دنیا کې دومره اسنه ورغل پام شوی دی چې موږ د یوې میاشتې د فضیلت نه ځان نه خبر وو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارکه هغه روایت ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک با رمضان المبارک نه علاوه دا څومره یولس میاشتې چې په دې یولس میاشتو کې زیات کوم روزي چې بیا هغه په شعبان المعظم کې حضور علیه السلام په زیات روزي هغه په شعبان المعظم کې دي هر انسان ته پکار دي څنګه تقریبا چې روزي ته دغه وخت دی چې انسان دې میاشت کې ځان عادي کې د عبادت سره او ځان عادي کې د رجوع سره د نوافلو سره نو بیا د رمضان المبارک میاشت کې هغه ته تکلیف نه وي ځکه که انسان دا وایي چې رب کائنات زما اعمال چې هغه خفي شي رب کائنات ته او دې مبارکه الهي کې زما اعمال خوشي او رب العزت زمانه راضي وګرځي خدا میاشت ولې دا شعبان المعظم میاشت پدې کې الله تعالی ته انسان اعمال پیش کړي کله انسان په یو ولسو لسو میاشتو کې څه قسم عمل کړی وي کاغه عمل کړی وي بد باندې کړی وي دا رب کائنات ته پیش کیږي رب کائنات ته هر عمل پیش کیږي چې په دنیا کې کړی په دنیا ته چې کار راغلی او رب کائنات تعالی څومره ژوندۍ درکړې ده او تعالی یو یو لمحه دې راکړې ده یو یو ورځ دې راکړې ده یو یو میاشت دې راکړې ده دې دې راکړې ده او په دې کې تا کوم عمل کړی هغه تمام رب کائنات ته پیش کیږي نو هر انسان کوشش نه وکړي چې دا میاشت د عملونو د پیش کولو میاشت چې ښه عمل رب العزت ته زموږ تاسو پیش شي چې زموږ تاسو عملونه رب کائنات ته ښه پیش شي رب کائنات فرمایي کوم انسان چې عبادت کوي عبادت او په صحیح طریقې سره کوي علماء فرمایي چې دا شعبان المعظم میاشت ده او بیا د رمضان المبارک میاشت ده دا رب کائنات ته د نزدېکت میاشت ده قرب الهي میاشت ده یعنې الله تعالی ته انسان نږدې کېږي دې سره چې انسان دې کې څومره عبادتونه کوي تلاوتونه کوي نفلونه کوي څومره عبادت شي چې رب کائنات او شریعت نو ته د تعلیمات راکوي هغه عبادتونه کوو نو رب العزت ته نږدې کېږو کوم انسان چې رب العزت ته نږدې شي هغه په دربار کې بیا څه کولی نه شي رب العزت ته چې څوک نږدې شي خو بس نږدې شه که نن سبا موږ او تاسو دنیا ته چې راغلي یو موږ خپل مقصد څه شی ګرځولی دی موږ ډېر روپۍ هم خپل مقصد ګرځولی دی چاہے موږ ډېرې پیسې وګټو دا پلانکې کس ډېر مالداره دی چې د ده د پیسو کې ځان ښه شمه د ده پیسو کې ځان ښه شمه ډېر پیسې ځان وګټم موږ د خپلې زندګۍ مقصد څه شی ګرځولی دی یاره د پلانکې کس سره بنګلې دي موټرې دي چې د ده نه څه ښه شم لیکن د زندګۍ اصل مقصد دغه نه دی د زندګۍ اصل مقصد دغه نه دی ته چې رب کائنات دنیا ته راغلی رالېږلی او تا دې زندګي ته راتوا کړله د هغې یو مقصد دی بیا په دې کې نور مقاصد ته نه دي لیکن غټ مقصد یو مقصد دی هغه مقصد څه شی دی هغه صرف او صرف دا مقصد دی چې موږ د آخرت لپاره تیاری وکړو د هغې لپاره کامیاب شو هغه د قبر لپاره تیاری وکړو د هغې لپاره کامیاب شو هغه د سختو منازلو لپاره تیاری وکړو د هغې لپاره کامیاب شو هغه قبر را روان دی بیا په قبر کې حساب کتاب دی منازل را روان دي سب د هغې لپاره تیاری بیا د هغې نه بعد ورځ د محشر را روانه ده هغه ډېره سخته ورځ ده د محشر ګوره ډېره سخته ورځ ده هر انسان سوچ
چې په دې وورم په دې ونه باسم بلکې چې په دې وورم او